MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। देना मख्के लेक्चर के मुंगा यो सिंपल 2D प्रोजेक्ट 3D ته کنورټ کو په چینج او الیویشن میتھډ باندې. اوس دې کې مونږه راوند سټیرز جوړو د چینج او الیویشن طریقې مطابق. آر ای سی ما انټر کړ د ریکټینګل لپاره د یو سټیر مطابق وزه ایریا واخلم. مثال په تور زه اخلم 4 فیټ کاما 2 فوټ. زد انټر او ای انټر پر زوم ایکسټینډ. اوس دا ما څخه یو سټیر راغی چې زما سورم سټیرز پکاري د دې نه به زه ملټیپل کاپیز واخلم سی او کمانډ سره. اوس په ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو باندې کلیک کو. دا سټیرز موږ ته په 3D ویو کې شو شي. اوس نمبر په نمبر به دا مونږه یو سټیر چینج کوو. ما چینج ولیکه انټر مې کړ دی وی سلیکټ آبجیکټ. زبا رومانه سټیر سلیکټ کم انټر مې کړ. پی پر پراپرټیز टी एच पर थिकनेस हाइट दिले जवर कोम 1 फुट हो एलिवेशन 0. दगा से द्वेम स्टेयर बस सेलेक्ट कम एंटर. पी पर प्रॉपर्टीज टी एच पर थिकनेस 1 फुट हो एलिवेशन मंगा दी द्वेम में स्टार्ट कम चेंज. पी पर प्रॉपर्टीज ई पर एलिवेशन 1 फुट एंड डबल एंटर. नम सगा द्वेम स्टेयर ना एलिवेशन स्टार्ट शो 1 फुट. हमदगा तरीके सरा थिकनेस पर टोल स्टेयर्स यो उम्र राशि और एलिवेशन बाद द्वेम में स्टार्ट कीगी. द्रेम स्टेयर लमा 2 फुट एलिवेशन वर्क. द्रेम एलिवेशन 3 फुट. थिकनेस टोलोला 1 फुट एलिवेशन 4 फुट. उदा स्टेयर्स 3D ته کنورټ شو. اوس دی لوازه شیډ ورکوم د شیپ ټول بار نه. دلته نه چې کم ټایپ شیډ تاسو خوښي او تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ. اوس دا ما څخه سټیرز جوړ شو خو خالی پریمز راغلی دي. دا د فیل کولو لپاره هیچ کمانډ مونږ استعمالو. ټاپ یو ته به راشو د دې او ایچ په انټر کو د هیچ دپاره. دلته کې مونږه सॉलिड सेलेक्ट को पिक पॉइंट और हर यो स्टेयर लवा जान ला हैच वाखलो. वापस साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू नगा हैच چې ده دا ښکته پروتي په بیس کې. اوس موږ یو हैच سلیکټ کوو او एलिवेशन बोला ورکو चेंज. पी पर प्रॉपर्टीज ई पर एलिवेशन रोमन स्टेयर ला 1 फुट. द्वेम स्टेयर ला 2 फुट. और नंबर वाइज द्रेम स्टेयर ला 3 फुट. 4 फुट.
5 फुट 6 फुट 7 फुट دا موږ څنګه سټریټ سټیرز جوړ شو په چینج او الیویشن میتھډ باندې. دینه مخکې لیکچر کې موږ په چینج او الیویشن باندې سټریټ سټیرز جوړ کړل. اوس په دې لیکچر کې موږ په چینج الیویشن میتھډ باندې راوند سټیرز جوړو. راوند سټیرز د پاره موږ څخه چې څومره ایریا وي هغه مطابق موږ سرکل واخلو. سی انټر فار سرکل سپیسیفای سنټر پوینټ فار ایگزامپل ما څخه 8 فوټ ایریا ده راوند سټیرز د پاره. زد انټر ای انټر فار زوم ایکسټینډ. اوس دینه به زه دنه سایډ ته افسیټ اخلم د سټیرز د پلر د پاره. فار ایگزامپل ما 6 فوټ افسیټ واغسته دنه سایډ ته. اوس پر راشونګه فارمیټ مینیو ته او پوینټ سټایل به سلیکټ کو. اوس دې کې موږ څخه ډیفرنٹ پوینټ سټایلز دي. دې نه موږ هر یو سلیکټ کولی شو خو زموږ په کار چې دی هغه سنټر پوینټ والا دی. اوس پوینټس موږ څخه دلته کې ډیر دي خو پسې کې سنټر پوینټس دی او پسې کې نشته. فرض کړه دې کې سنټر پوینټس دی موږ دا سلیکټ کو او اوکې. اوس په ډرا مینیو ته راشو. ډرا مینیو کې پوینټ او پوینټ کې ډیوایډ دی وی سلیکټ آبجیکټ ټو ډیوایډ. نو دا به هر سایډ ته چې کوم سرکل دی دا به موږ سلیکټ کو. اوس انټر د نمبر اف سیګمنټس آر بلاک یعنی 100 بلاکس کې دا ډیوایډ کو موږ. نو دې ځای کې موږ وګورو چې موږ 100 سټیر جوړول غواړو نو هغه سټیر مطابق موږ بلاکس انټر کو. فرض کړه موږ و چې 8 سټیرز جوړو نو 8 انټر. موږ چې کوم پوینټ سټایل سلیکټ کړی هغه به راشي او سرکل به ډیوایډ کی. اوس دینه پس ډرا مینیو ته وراشو او په ری باندې به کلیک کو. یو کلیک په سنټر کې وکړو او بل به پوینټس چې څومره موږ څخه راغلي نو پوینټ بای پوینټ به موږ کلیک وکړو. ټریم کمانډ په مدد سره به تاسې وایي چې څومره سنټر کې لاینز راغلي دي او به هر سایډ ته لاینز راغلي دي دا به ختم کوم. اوس به واپس فارمیټ پوینټ سټایل دلته کې به خالی سلیکټ کو او اوکې وکړو. موږ څخه به پوینټ سټایل د دې نه ختم شي. اوس ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو باندې به کلیک کوم. دا موږ ته په 3D ویو کې سټیرز شو کی. اوس دا ما څخه یو سټیر دی دا بل سټیر دی خو چې زه دا سلیکټ کوم نو ما څخه هول سرکل سلیکټ کیږي. چې زه وایم چې ما څخه د هر یو سټیر سلیکشن جدا جدا وشي د هغې لپاره باونډري کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی بی او انټر. دلته کې موږ پیک پوینټ واخلو او چې کومه ایریا موږ بیالول غواړو په هغې کې به کلیک کو. هغه موږ څخه سلیکشن د هغې جدا کیږي. دغسې بیا بی او انټر د هر یو سټیر دپاره. اوس موږ د هر یو سټیر دپاره باونډري واغسته. اوس نورم هغه سیم طریقه ده. چینج انټر سلیکټ آبجیکټ یو سټیر سلیکټ که انټر که پی فار پراپرټیز टी एच पर थिकनेस तिला ما ورکه 1 فوټ. همدغسې دویم سټیر سلیکټ که انټر پی فار پراپرټیز टी एच पर थिकनेस 1 فوټ او الیویشن ور دویمه نه سٹارټ شي 1 فوټ.
دیم دا extra lines چې موږ څخه لاندې سورم پاتې شوي دا به ډیلیټ کړو. دا موږ څخه د straight stairs په شانتي frames راغلي دي. د دې به مونږه ټاپ ویو ته راشو او په دې کې به هیچ واخلو هماغه طریقې سره solid pick point اوس هر یو هیچ لوه د خپل سټیر سایز مطابق एलिवेशन ورکو. نمونیله 1 فوट دویمیله 2 فوट तीन फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट एंड सो ऑन. दे तरीके सर होगा राउंड स्टेयर होम पर चेंज एलिवेशन मेथड बांधे जोड़ले शो. उस दी के मंस के ता कंपेलर चला गले दे दा मुंगा हाइट वर्क वाले शो दिला. अब सेलेक्ट को चेंज पी पर प्रॉपर्टीज टी एच पर थिकनेस स्टेयर्स चुंगसा सोरा हाइट है हम हमारा थिकनेस पर दिला वर्क पर चुंगसा 8 फुट हाइट थे न दिला मुंगा 8 फुट थिकनेस वर्क. दंगसा स्ट्रेट स्टेयर राउंड स्टेयर जराल चेंज एलिवेशन मेथड बांधे नामंस के चिकम पिलर रागले दंगसा ना मुंगा फिल कोले शूप हैच बांधे. देखिए मुंगा हैच वाखलू एच एंटर पिक पॉइंट दे एरिया के दाना एंटर वको आओ ओके. उस पदा का हैच सेलेक्ट को चेंज पी पर प्रॉपर्टीज ई पर एलिवेशन 8 फुट डबल एंटर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पदा मुंग सका फिल रशी.